السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید الله تعالی بنصر العزیز د کال 2015 د جولای د میاشت په 24مه نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د آباو په خدمت کې وړاندې کوو. موعود رضی الله تعالی عنه بیان کړي ځینې واقعات چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی صحابه سره تعلق لري دلته بیانوم. په تذکرې کې د 9 فروری کال 1908 تاریخ لاندې یو الهام لیکلی شوی دی. د هغې ورځې 8 الهامونه دي. یو پکې دا دی چې لا تقتلو زینب، چې زینب مه وژنئ. د دې واقعیتي وضاحت د ځینو حالاتو مطابق یو ځای کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه داسې بیان کړی دی چې د کال 1908 په سر کې د حافظ احمد الله خان صاحب مرحوم د 2 لوڼو د ودونو تجویز شو. د مشره لور نامه زینب او د کشره لور نوم کلثوم و. د زینب متعلق د ځینو نورو خلکو هم خواهش و او یوه رشته د شیخ عبدالرحمن مصری صاحب له طرفه هم راغلی وه. د حضرت مسیح موعود علیه السلام مصری صاحب سره د هغې د واده ته رضا نه وه. یعنې دا نه وه خوښه چې د زینب واده د مصری صاحب سره وشي، خو لکه څنګه چې د هغوی عادت و زیات زور یې ورنه کړو. یعنې د هغوی عادت نه و په یوې خبرې زیات زور ورکول، نو ځکه هغوی زور ونه کړو. هماغو ورځو کې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته دا الهام شوی و چې لا تقتلو زینب، چې زینب مه وژنئ. حافظ احمد الله صاحب د بل تن رشته په څه وجه خوښه نه وه او خیال یې دا و چې د دغه الهام مطلب دا دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مشوره غلطه ده، نو ځکه هلته دا جینۍ نه ده ودول پکار، بلکې مصری صاحب ته ودول پکار ده. خیال یې دا و چې دغه الهام د حضرت مسیح موعود علیه السلام رای رد کړې ده. یعنې د هغوی په خیال د الهام چې کوم و چې لا تقتلو زینب، د دې مطلب دا و چې کومه مشوره حضرت مسیح موعود علیه السلام ورکړې ده
هغه د خدای پاک خوښه نه شو، بلکې بله رشته چې د کومه په خلاف هغه مشوره وه هغه د خدای خوښه ده. بهرحال هغوی خپله لور مصري صاحب ته واده کړه. دا الهام د کال 1908 د 9 فروری دی او په 19 فروری کال 1908 د مصري صاحب نکاح زینب سره وتړل شو. حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا تاریخ محفوظ ځکه پاتې شوی دی چې د مصري صاحب نکاح د 2 نورو نکاحونو سره په هغه ورځ شوی و چې په کومه ورځ چې زموږ د خور مبارکې بیګم صاحب نکاح شوی وه او د دې نیټه 19 فروری وه. په دغه الهام کې خدای پاک صفا دا فرمایلی وو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبره ومنئ او دا جنۍ مصري صاحب ته مه په نکاح کوئ، ګینې دا نکاح به د هغې د منافقت نتیجه پیدا کړي یا به یې ووژني، یعنې دا به داسې وي چې لکه ووژلی شي. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام خو دا الهام د دغې زینب باره کې اډو ګڼلی نه و او د جنۍ پلار هم ترنه الټه نتیجه راوویسته. حالانکې د خدای پاک منشا د دغه الهام نه دا وه چې د دغه تن په وجه به یوه لویه فتنه پیدا کېږي، ځکه چې وروستو بیا مصري صاحب نه فتنه پیدا شوې وه. نو ځکه ده ته زینب مه ودوئ او د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبره ومنئ. بیا د دغې خبرې ثبوتونه موجود دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام حافظ احمدالله صاحب له هم دا مشوره ورکړې وه. نو بیا وروسته چې کله مصري صاحب د جومات نه بیل شو نو حضرت مسلم موعود فرمایي چې پیر منظور محمد صاحب ما ته پیغام راواستولو چې زما مخامخ حضرت مسیح موعود علیه السلام حافظ احمدالله صاحب ته دا ویلي وو چې شیخ عبدالرحمن صاحب ته جنۍ واده نه کوي. خو حافظ صاحب چې دا خبره ونه منله او ماوی ته جنۍ په نکاح کړه نو ما له سخته غوسه راغلې وه. دا د پیر منظور محمد صاحب رضی الله تعالی عنه بیان دی. فرمایي چې زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې حاضر شوم. ماوی ته وویل چې حضور تاسو د خدای پاک مامور یئ او د خدای پاک حکم دی چې مامور چې یو خبره وکړي نو ټولو مؤمنانو ته پکار دی چې عمل پرې وکړي. خو حافظ احمدالله صاحب د حضور نافرمانی کړې ده. په دې حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایل چې خبره چې کومه تاسو وکړه صحیح ده، خو زه داسې معاملاتو کې دخل نه ورکوم. حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا روایت چې کله ما ته راورسېدو نو ما ته په دې باندې هیڅ قسم شک نه شو کېدی، خو چونکې دا یوازې یو روایت و نو ځکه ما ته فکر دا پیدا شو چې د دې یو بل ګام پکار دی چې وي. ټول چې کوم پس منظر و د مصري صاحب د جومات د پرېښودو او د هغې فتنې په وجه حضرت مسلم موعود دا غوښتل چې د یو محکم ثبوت د مخې ته راشي. نو بهرحال وی چې د خدای پاک قدرت دی چې د بله ورځ ډاکې راته د منشي قدرت الله سنوري صاحب یو خط میلاو شو. په هغې کې هغوی لیکلي وو چې په کال 1915 کې چې زه قادیان ته راغلی وم نو هغه وخت ما ته دا ضرورت راپېښ شوی و چې چېرته د یو ملګري نه قرآن ولولم. نو ما حافظ احمدالله صاحب نه قرآن لوستل شروع کړو. یوه ورځ په خبرو کې هغوی ما سره دا ذکر وکړو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ما ته ویلي وو چې زه د خپل لور زینب رشته یو بل تن سره وکړم. خو هماغه ورځو کې هغوی ته دا الهام هم وشو چې لا تقتلو زینب. نو په غلطۍ زه په دې الهام غلط داسې پوه شوم چې مطلب مې ترې دا واخیستو چې لکه د حضرت مسیح موعود علیه السلام رایې سمه نه ده او ځکه بیا ما شیخ مصري سره د خپلې لور رشته وکړه. خو اوس شیخ مصري ما ډېر تنګوي، هغه ما له ډېر تکلیفونه راکول شروع کړي دي. نو زه دا اوس ګڼم چې دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبره نه منلو نتیجه ده. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ما ته یاد دي چې یو ځل د حضرت خلیفة المسیح اول په زمانه کې شیخ مصري صاحب په بازار کې خپل سخر وهلی و او په دې ته حضرت خلیفة المسیح اول ډېر سخت خفه شوی و او ما تر ډېر ورځو پورې د هغوی منتونه کړي وو او هغوی نه مې
شیخ صاحب لپاره معافي اخیستې وه. نو د دې الهام مطلب دا و چې زینب شیخ مصري ته وده نه کیږي، د هغه ایمان به برباد شي. نو بیا لکه څنګه چې واقعیاتو ثابته کړه چې د دې واده په نتیجه کې د هغه ایمان هم ضایع شو. د مصري صاحب نه به ډېر خلک خبر نه وي چې دا څوک او څه کیسه ده. دا هم د تاریخ یوه کیسه ده، نو ځکه لږ وضاحت به وکړم. شیخ عبدالرحمن مصري صاحب د مسیح موعود علیه السلام بیعت کړی و، لکه څنګه چې ظاهره ده تعلیم یافته و. بیا دوی مصر ته لاړل او د دوی د سفر خرچه هم حضرت مسلم موعود او چودھری نصر الله خان صاحب ورکړې وه. نو مصر ته تګ دوی لپاره د نورو فایدو نه علاوه د دې خبرې باعث هم جوړ شوی و چې دوی به بیا شیخ مصري بلل کېدل. خو بهرحال بیا یو وخت داسې راغلو لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر وکړو چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه سره دوی اختلاف وکړو او د دغه اختلاف په وجه د هغوی خلاف دوی ډېر څه ویل شروع کړل. په جومات کې د فتنې صورت پیدا کولو کوشش دوی وکړو، خو خدای پاک یو طرف ته جومات په وسیع پیمانه د دوی د فتنې نه بچو ساتلو، نو بل خوا ځینې ملګرو ته په انفرادي طور په خوبونو کې هم وښودلی شو چې دوی حالت څه دی. په جومات کې د مصري صاحب د مقام اندازه دې نه ولګوئ چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په خپله دا فرمایلی دي چې یو ملګري د افریقې نه ماته خط ولیکلو چې د مصري صاحب د جومات نه بېلېدو په وجه زه سخت د اضطراب ښکار یم، چې د دومره لویو خلکو ایمان ضایع شو، نو بیا زموږ ایمان څه حقیقت لري. نو حضرت مسلم موعود فرمایي چې په دې ورته ما په جواب کې ولیکل چې د لویه فیصله د خدای کار دی، ستاسو نه، او خدای پاک چې په خپل عمل هغه تن چې د جومات نه بیل کو چې تاسو لوی ګڼلو او تاسو په جومات کې شامل ساتلی یې، نو ثابته شوه چې لوی تاسو یې هغوی نه. بهرحال تر څو چې مصري صاحب په جومات کې وو ډېر اهم ګڼل کېده او نن موږ ګورو چې هیڅ حیثیت دې نشته. د دغه اختلاف دوران یا د جومات نه بېلېدو نه پس مصري صاحب په خپله د دغه الهام لا تقتلوا زینب ذکر وکړو او په دې خپل اهمیت ظاهرول غوښتل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام ته داسې الهام شوی و، دا زمان باره کې و. خو کله چې حضرت مسلم موعود د جومات نورو خلکو دا الهام د نورو الهامونو سره وتړلو او د دې وضاحت هغوی وکړو، نو بیا مصري صاحب په خپله دا ویل شروع کړل چې زما ښځه زینب ولې دغې معاملې کې راکاږئ. نو د دغه الهام د وضاحت وجه دا ده چې لکه څنګه چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې څنګه دا الهام پوره شو. حضرت مسلم موعود نور فرمایي چې ګورئ دا څومره زبردسته پیشنګویي ده چې مصري صاحب په خپله د دې طرف ته زموږ پام وګرځولو. داسې ښکاري چې د هغوی ښځه ته دا یاد و چې داسې یو الهام شوی و او زما پلار هغه زما باره کې ګڼلی و. نو دغه شان د هغې ذهن دې طرف ته لاړو. حضرت مسلم موعود فرمایي چې بیا د مصري صاحب خیال هم دې طرف ته شو او کم کار کېدی شي چې موږ څه وخت پس کړی وي هغوی په خپله وکړو. حضرت مسلم موعود مثال ورکړی دی، فرمایي چې د دې مثال بالکل داسې دی لکه څنګه چې یو چیلی د خپلې علالې لپاره په خپله چاړه راویستې وه. وایي چې یو تن و هغه چاړه رااخیستې وه چې چیلی علاله کړي،
خو چېرته کېښود او ترې هېره شوه. هلته ماشومانو لوبې کولې نو هغوی ورباندې په لوبو کې خاورې واچولې او داسې هغه چاړه د خاورو لاندې پټه شوه. هغه تن چاړه ډېره ولټوله خو ورته ښکاره نه شوه. هغه حیران ولاړ و چې په دې کې هماغې چلی په ځمکه خپې مږل شروع کړي او نتیجه دا شوه چې هغه خاوره لرې شوه او لاندې ترېنه هغه چاړه ښکاره شوه. نو هغه سړي فوراً راواخیست او هغه چلی بیا لاله کړه. نو د هغه وخت راسې په عربو کې دا متل مشهور دی: کله چې څوک په خپل لاس د ځان د وژلو سامان جوړ کړي نو ویل کېږي چې د بالکل هماغسې وکړه لکه څنګه چې هغې چلی چاړه راوښکې وه. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه دا نتیجه م راوښکېده او دا نتیجه ډېره ظاهره تېروځم چې که حافظ صاحب د حضرت مسلم موعود علیه السلام خبره منلې وی او خپله لور زینب مصري صاحب ته نه وی وده کړې نو د هغې ایمان به نه ضایع کېدو. یعنې د مامور په پیشنګویۍ باندې د خپله توجیه په ځای لفظاً عمل وشي نو ایمان بیا نه ضایع کېږي. حضرت مسلم موعود بیا یوه بله واقعه بیانوي چې د مولوي محمد حسن صاحب په طبیعت کې ډېره جلدبازي وه. یو ځل حضرت مسلم موعود علیه السلام د بصراوات طرف ته سیل لپاره تشریف وړی و او د سیل دوران هغوی وفرمیل چې د خدای پاک په کلام کې او د بنده په کلام کې ډېر فرق وي. بیا هغوی خپل یو الهام واورولو چې وګورئ دا یو الهام دی او د دې په مقابله کې د حریري کلام موجود دی. حریري یو لیکونکی و. مولوي محمد حسن صاحب د دې خبرې اخري برخه په غور وانورېده او د الهام متعلق دا خیال وکړو چې دا د حریري کلام دی. نو ویې ویل چې بیخي لغو دی. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام چې ورته وفرمیل چې دا خو د خدای پاک الهام دی نو مولوي صاحب فوراً وویل چې سبحان الله څومره ښه کلام دی. نو که یوې خبرې متعلق رایې قایمول غواړئ نو د جلدبازۍ نه کار نه دی اخیستل پکار. بیا د دې خبرې ذکر فرمایي چې نن حضرت مسیح موعود علیه السلام د دنیا په هر ګوټ کې په هر ملک کې پیژندل کېږي. یو واقعه هغوی بیان فرمایي چې یو ځل یو سیک ماله رالو او راته یې وویل چې ستاسو تره مرزا غلام قادر صاحب خو ډېر مشهور وو او په یوې لوی عهده فایز وو خو مرزا غلام احمد غیر معروف وو او هیچا نه پیژندل. هغه سیک راته ویل چې زما پلار یو ځل مرزا غلام مرتضی صاحب له تللی وو یعنې د حضرت مسیح موعود علیه السلام والد صاحب له او ورته ویل چې اورېدلی م دي چې ستاسو یو بل زوی م شته هغه چېرته یي؟ هغوی ورته وویل چې هغه خو ټوله ورځ جومات کې پروت وي او قرآن وایي. ما ته د هغه ډېر فکر دی چې ګټي نه نو خوري به لکه مې. تاسو لږ هغه له ورشئ او ورته ووایئ چې د دنیا فکر ته م څه وکړي. زه دا غواړم چې هغه د څه نوکري وکړي خو کله چې زه ورلپاره د څه نوکرۍ انتظام وکړم نو هغه راته انکار وکړي. نو هغه سیک ویل چې زما والد صاحب لاړل مرزا صاحب ته یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته د هغوی د والد صاحب خبره ورسوله. حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته جواب ورکړو چې زموږ والد صاحب هسې ډېر فکر کوي. زه به د دنیا په نوکرو څه کوم؟ تاسو ورشئ او هغوی ته دا ووایئ چې زه چې د چا نوکر کېدم نوکر شوی یم. د خلکو د نوکرۍ حاجت ماته نشته. حضرت مسلم موعود فرمایي چې په هغه سیک د دغې خبرې دومره اثر و چې هغه به چې کله هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام ذکر کولو نو د سترګو نه به یې اوښکې بهېدل شروع شوې. حضرت مسلم موعود فرمایي چې یو ځل هغه وړوکي جومات کې ماله رالو او په چغو چغو یې ژړل. ما ورته وویل چې څه چل شوی دی؟ نو هغه راته وویل چې نن په ما سخت ظلم وشو. نن زه بهشتي مقبرې ته تللی وم او د مرزا صاحب قبر ته مې چې سجده کوله نو یو احمدي زه دې نه منې کړم حالانکې د هغه مذهب بیل دی او زما مذهب بیل. که احمدیان قبرونو ته سجدې نه کوي نو نه دې کوي. زه خو سیک یم مونږ خو سجده کوو.
نو بیا ولې هغه احمدي زه منې کوم. حضرت مسلم موعود فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام بالکل خلوت نشین وو او کومو خلکو چې هغوی پیژندل په هغوی د هغوی د تقوا او د زهد دومره اثر وو چې باوجود له دې چې نامسلمه وو د هغوی د وفات نه پس هم دا خلک د هغوی مزار ته راتلل. حضرت مسلم موعود فرمایي چې مولوي محمد حسین بټالوي د حضرت مسیح موعود علیه السلام ملګری وو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغوی نه پس هغه به دا ویل چې ما دا تن دومره برخېجولی دی او زه به راښکته کوم، خو خدای پاک د بټالوي صاحب نامه ختمه کړه او د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه یې په دنیا کې خوره کړه. حضرت مسلم موعود فرمایي چې د مولوي صاحب یو زوی عاریه شوی و، د بټالوي محمد حسین بټالوي صاحب زوی عاریه شوی و او فرمایي چې ما هغه قادیان ته راوبللو او بېرته مې مسلمان کو. نو مولوي محمد حسین بټالوي صاحب په دې ماته د شکریې ختم لیکلی و. بیا د خلافت ثانیه دوران چې کوم اندروني او بیروني مخالفتونه وو د هغوی په ذکر کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا مخالفت د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې راسې روان دی خو جماعت ترقي کوي لګیا دی، بلکې تر ننه موږ دا ګورو چې د مختلفو سازشونو او د مخالفتونو سلسله جاري ده، خو د خدای پاک په فضل جماعت ترقي کوي لګیا دی. حضرت مسلم موعود فرمایي چې جماعت په ازغو تیر شوی دی او تر خپل دغه حیثیت پورې رارسېدلی دی او دا خبره دا ښیي چې د خدای پاک فضل همیشه د جماعت شامل حال پاتې شوی دی، خو دا فضل دایمي کولو لپاره جماعت ته پکار دی چې همیشه دې په دعاګانو کې مصروفه وي. که موږ د دعاګانو حق پوره کوو نو انشاءالله موجوده او راتلونکي ټول مخالفتونه به په خپل مرګ مړه شي. په یوه موقع د حضرت مولوي عبدالکریم صاحب سلکوټي رضی الله تعالی عنه بې مثاله قربانۍ په ذکر کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې حضرت قیبة المسیح اول رضی الله تعالی عنه ته خدای پاک د یوې اعلی درجې ملازمت عطا کړی و. هغه چې ختم شو نو هغوی په خپل وطن کې پریکټس شروع کو. هلته د هغوی ډېر شهرت و. د هغوی وطن بحرې کې و چې د سرګودې د ضلعې علاقه ده او هلته لوی لوی زمینداران اوسېږي او هغوی کې اکثرو په هغوی اعتقاد لرلو. هلته د هغوی د کار د روانېدو ډېر امکان موجود و، خو هغوی یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام سره ملاوېدو لپاره قادیان ته راغلل او یو څو ورځو پس چې د واپسۍ اراده وکړه نو حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته وفرمیل چې د دنیا کار هم ډېر وکړو، اوس همدلته راشئ. نو هغوی په دغه ارشاد عمل وکړو او داسې عمل یې وکړو چې سامان پسې هم پخپله لا نه وړل بلکې د بل تن په لاس سامان راوغوښتو. په هغې زمانې کې دلته د هغوی د پریکټس د روانېدو هېڅ امکان نه و، بلکې دلته خو دومره حیثیت هم چا نه لرلو چې ورله یوه پیسه ورکړي، خو هغوی د هېڅ خبرې پروا ونه کړه. خو د هغوی شهرت بیا داسې و چې د بهر نه به ورپسې مریضان راغلل او داسې به څه نه څه صورت د پیسو پیدا شو. خو د حضرت مولوي عبدالکریم صاحب سیالکوټي قرباني خو داسې وه چې دلته د پیسو هېڅ درک د هغوی نه شو کېدی، د هېڅ قسمه فیس یا د تنخوا یا د وظیفې امکان نه و، نه یې څه د روزګار وسیله دلته وه، خو هغوی به د حضرت مسیح موعود علیه السلام د سکرټري په طور دلته کار کولو. یعنې دا وخت د ټولې محکمې چې کوم کارونه کوي د جماعتي ادارې د ټول کارونه به هغوی یوازې کول، حالانکې د ګزارۍ هېڅ صورت نه و. نو دا هم لکه په ځنګل بیابان کې د ژوند د قربانولو په شان یوه خبره ده. نو دا نمونې دي زموږ د مشرانو. موږ واقفینو ته هم پکار ده چې وخت په وخت ځان ته وړاندې ږدو او غور د پې کوو. بیا حضرت مولوي عبدالکریم صاحب چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم عشق لرلو د هغې باره کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره
مولوي عبدالکریم صاحب یو خاص عشق لرلو او دا داسې عشق و چې صرف هماغه خلک پې پوهېدی شي چا چې هغه زمانه لیدلې وه. نور خلک د هغې اندازه هم نشي کولی. حضرت مسلم موعود فرمایي چې کله مولوي صاحب وفات شو نو زه د 11 یا د 18 کالو وم، خو حضرت مسیح موعود علیه السلام لپاره د هغوی مینه چې ما پېژندلې وه نو هغه وخت زما عمر 12 یا 14 کاله به و، یعنې وړوکی وم، خو له دې نه باوجود په ما د هغه یو داسې ژور نقش دی چې د مولوي صاحب 2 څیزونه مانې چیرې نه هېرېږي. یو خو د هغوی اوبه څښل او دویم د هغوی حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم محبت و. یخې اوبه به د هغوی ډېرې خوښې وې او ډېرې په شوق به یې څښلې او د څښلو په وخت داسې اواز به د هغوی د حلق نه راوتو چې لکه خدای پاک هغوی لپاره د جنت وړه نعمتونه جمع کړي رالېږلي دي. او یو څو ګوټه به یې چې واخیستل نو بیا به یې الحمدلله الحمدلله ویل. حضرت مسلم موعود فرمایي چې هغې زمانې کې د مسجد اقصی د کوهي اوبه ډېرې مشهورې وې. اوس خدای خبر چې خلک ولې د هغې نوم نه اخلي، خو د مولوي صاحب طریقه دا وه چې هغې به وویل چې وروره څوک ثواب وګټئ او اوبه راله راوړئ. که حضرت مسیح موعود علیه السلام به په مجلس کې موجود و نو بیا به بله خبره وکړي نو مولوي صاحب به پوړو ته راغلل په خپله انتظار کې به هلته ولاړ و او چا به چې ورله اوبه راوړې وې نو د هغه د لاس نه به یې لوټه واخیسته او خولې ته به یې ولګوله. دویمه خبره د هغوی دا وه چې کله به هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په صحبت کې ناست وو نو داسې به معلومېده چې لکه د هغوی سترګې د حضرت صاحب د بدن نه څه څیز راخلي او خوري. هغه وخت به د هغوی په مخ د بشاشت او د شګفتګۍ یو باغ خور و او د هغوی د مخ هره ذره به لکه د خوشحالۍ یوه چپه وه. څنګه په مسکا مسکا به چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبرې اورېدې او څنګه چې د هغوی د خبرو ستاینې لپاره به دوی اړخ بدلولو نو دا نظاره به د لیدو قابله وه. که د دې لږ شان رنګ ما په بل چا کې لیدلی دی نو هغه حافظ روشن علي صاحب مرحوم و. غرض دا چې مولوي عبدالکریم صاحب مرحوم حضرت مسیح موعود علیه السلام سره یو خاص عشق لرلو او حضرت مسیح موعود علیه السلام هم هغوی سره هماغه شان مینه کوله. د حضرت مسیح موعود علیه السلام طریقه دا وه چې د ماښام لمونځ نه پس به هغوی ناست وو او خبرې به یې کولې، خو د مولوي صاحب وفات نه پس هغوی دا پرېښودله. چا ورته عرض وکړو چې حضور ستاسو کښېنئ نه، نو هغوی ورته وفرمیل چې د مولوي عبدالکریم صاحب ځای چې راته خالي ښکاري نو تکلیف راته کېږي. حالانکې څوک دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه زیات به دا یقین لري چې خدای پاک حی دی او دوباره ژوند ورکوي. خو دا عشق صرف یو اړخیز نه و بلکې حضرت مسیح موعود علیه السلام هم خپلو صحابیانو لپاره ډېره مینه لرله. د یوې واقعې ذکر کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې ماته یاد دي چې قادیان کې یو تن یو ځل د مولوي عبدالکریم صاحب مرحوم په هکله بې ځایه الفاظ استعمال کړل نو په دې خلکو په هغه باندې راباندې کړل. هغه هم ډېر ضدي سړی و، خلکو نه یې وهل خوړل خو ورسره یې دا هم ویل چې زه خو به همدا وایم. نو خلکو به هغه بیا وهل شروع کړه او داسې دا جګړه اوږده شوه. حضرت مسلم موعود فرمایي چې موږ لا واړه وو نو موږ لپاره دا یو تماشه شوه، ځکه چې هغه تن به وهل هم خوړل او دا به یې ورسره ویل چې زه خو به همدا وایم. خلک په وهلو ستړي شو او هغه ورځو کې یو غیر احمدي پهلوان حضرت خلیفة المسیح راغلی و علاج لپاره قادیان ته. د مسیح اسلام زمانه وه نو وی چې هغه چې دا شور واورېده نو هغه هم ویل چې جوړې دا سره ثواب کار دی نو زه ولې شاته پاتې شم، نو ما ته هم پکې برخه اخیستل پکار ده. نو هغه هم لاړ او ځان د خبرې نه خبر نه کړو خو هغه ته نه راوچت کړو لکه د بیرګ یې راتاو کړو په ځمکه یې راخلاص کړو. خو هغه کم تن چې وهل خوړو هغه هم ډېر ضدي و، هغه بیا هم دا ویل چې زه خو به همدا وایم. نو حضرت مسلم موعود فرمایي چې موږ لپاره دا یوه تماشه وه. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې خبر شو نو ډېر خفه شو او هغوی وفرمیل چې آیا دا زموږ تعلیم دی؟ هغوی وفرمیل چې ګورئ خلک موږ ته کنځلې کوي خو په دې زموږ نه څه ځي؟ که د یو څو بې ځایه لفظونه د مولوي صاحب باره کې
استعمال کړل نو څه چلو شو. حضرت مسلم موعود فرمایي چې نور خو پرېږدئ، زموږ نیکه حضرت میر ناصر نواب صاحب هم چې دا ولیدل نو خلکو ته نو هغوی ورغلل هلته خلکو ته وویل چې تاسو څه لغو کار کوئ لګیایي، ولې دا تن وهئ. هغوی له دا نصیحت کولو خلکو ته چې هغه تن د مولوي صاحب باره کې هم هغه الفاظ بیا وویل. نو په دې میر صاحب په خپله هم هغه له یو دوه پړکه ورکړل. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ځینې وخت انسان داسې کار وکړي چې لغو وي، اصل کې چپه داسې راشي او چپه چې راشي نو خلک د هغې طرف ته په خپله متوجه شي، خو بیا موږ ته په خپلو جذباتو باندې د قابو لرلو عادت جوړول پکار دی. بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو بل صحابي حضرت منشي اروړه خان صاحب د هغوی چې کوم عشق و حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د هغې په ذکر کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې منشي اروړه خان صاحب حضرت مسیح موعود علیه السلام لپاره یو عشق لرلو. هغوی د کپورتلي اوسېدونکي وو. د کپورتلي د جومات د خلاص به حضرت مسیح موعود علیه السلام دومره تعریف کوله چې یو ځل یې ورله لیکلي هم ورکړی وو. هغه تحریر د کپورتلي جومات سنبال ساتلی دی چې دغه جومات هغه تحریر دا و چې دغه جومات دومره اخلاص ښودلی دی چې دا به په جنت کې ما سره وي. دوی به حضرت مسیح موعود علیه السلام ته بار بار خواست کوله چې حضور کله کپورتلي ته م راشئ. حضرت صاحب ورسره لوس کړی و چې کله چې موقع وي نو را به شم. او یو ځل چې هغوی ته فرصت په لاس راغلو نو د اطلاع کولو وخت ورسره نه و، نو ځکه هغوی بغیر د اطلاع نه روان شو او د کپورتلي په سټیشن چې کوز شو نو هلته یو سخت مخالف دي ولیدل. هغه مخالف و خو د لویو خلکو خپل یو اثر وي. منشي اروړه خان صاحب وایي چې منشي اروړه خان صاحب به ویل چې موږ په یو دوکان ناست وو او خبرې م کوله چې هغه تن په منډه منډه راغلو، راته یې ویل چې ستاسو مرزا صاحب راغلی دی. دا هم چې واورېده نو پټکي او څپلۍ رانه هملته پاتې شوې او ما په بربنډ سره او پیاده خپو د سټیشن طرف ته منډه کړه. لږ چې مخکې لاړم نو خیال راله راغی چې زموږ دومره قسمت چېرته کیدی شي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ کره راشي. اطلاع چې چا راوړې ده نو هغه مخالف دی، کیدی شي چې ټوکې را سره کوي لګیایي. نو په دې زه ودرېدم او هغه ته مې بد رد ویل شروع کړل چې دروغ وایي، ټوکې را سره کوي. خو بیا راله خیال راغلو چې کیدی شي چې په رښتیا راغلی وي، نو بیا مې منډه کړه. نو غرض دا چې کله به ودرېدم او کله به روان شوم، په دغه حال کې چې روان وم نو مخامخ راته ښکاره شو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام تشریف راوړي لګیا دی. نو دا د جنون په شان عشق و او د هغوی د معشوق کېدو خیال به چې ورله ورغلو نو زړه به ورته ویل چې هغوی څنګه موږ له راتلی شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله وفات شو نو لږه موده پس منشي اروړه خان صاحب قادیان ته راغلل او ما ته پیغام راواستولو چې ملاوېدل غواړم. زه چې هغوی سره ملاوېدو لپاره بهر لاړم نو ما وکتل چې د هغوی په لاس کې دوه درې اشرفیې وې چې هغوی ماله راکړې او راته ویل چې دا حضرت اما جان له ورکړه. دا وخت ماته یاد نه دي چې هغوی به ورته څه ویل، اما جان یا اما جي، خو بهرحال د ما سره جوخت څه لفظ و. او دې نه پس هغوی جړل شروع کړل او دومره په چغو چغو هغوی جړل چې ټول بدن یې رپېدو. زه په دې پوهېدم چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د یاد په وجه هغوی جاړې لګیا دي، خو بیا هغوی دومره بې اختیاره جړل چې زه پوه شوم چې په دې کې څه بله خبره هم شته. هغوی 15 منټه یا تر نیمې ګنټې پورې جړلي وو او ما به چې تپوس کول چې دا ولې څه چل دی، هغوی به جواب هم راکول غوښتو خو د رقت د لاسه به یې ورنه کړی شو. اخر چې طبیعت لږ ښه شو نو هغوی ویل چې کله چې ما بیعت کړی و نو هغه زما تنخواه 2 روپۍ وه. ما به خپلې خرچې کم نه کم کولې دې لپاره چې څه نه څه بچ کم او قادیان ته چې لاړ شم نو د حضور په خدمت کې وړاندې کړم.
او ډېره لاره به ما پیاده مزل کوله چې د سفر خرچ هم بچ کم او قادیان ته ورسم. بیا مې ترقي وشو، خو دا هرس مې هم ورسره زیات شو، یعنې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې د چندې د وړاندې کولو هرس. وایي چې اخر مې په زړه کې دا خواهش پیدا شو چې د حضور په خدمت کې سره زر وړاندې کړم، یعنې لږه شان مې چې کومه تنخواه وه په هغې کې د چندې نه علاوه سره زر مې هم وړاندې کول غوښتل او لږ لږ به مې جمع کول. خو بیا به ناکلاره شوم چې دومره موده تېره شوه د حضرت مسیح موعود علیه السلام او حضرت مسیح موعود علیه السلام مې نه دي لیدلي. نو ځکه دې نه مخکې چې سره زر اخیستو لپاره را سره پیسې جمع شوې وې، زه به قادیان ته راغلی وم او څه به چې را سره وو هغه به مې د حضور په خدمت کې وړاندې کړل. آخر مې دا 3 پاونډه جمع کړي وو. اراده مې وه چې په خپله به ځم او د حضور په خدمت کې به وړاندې کوم، خو هغوی وفات شو. یعنې د هغوی 30 کاله هم په دغه حسرت کې تېر شوي وو. هغوی دې لپاره محنت هم کړی وو، خو څه وخت چې ورته توفیق ترلاسه شو نو حضرت مسیح موعود علیه السلام وفات شوي وو. نو دا و د هغو خلکو اخلاص، وفا او قرباني. د عربۍ ځینې ټکي داسې دي چې په خاص انداز ویل کېږي او غیر عرب خلک یې تلفظ سم نشي کولی. یو ځل دا اعتراض یو عرب په حضرت مسیح موعود علیه السلام کړی و د گفتگو دوران چې د هغوی تلفظ سم نه وي. د دې په ذکر کې حضرت مسیح موعود فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مجلس ته یو ځل یو تن راغلی و، هغوی ورته تبلیغ شروع کړو. نو په خبرو دوران کې هغوی وفرمیل چې قرآن کې داسې راغلی دي. د پنجابۍ لهجه کې چونکې قاف سم نشي ویلی کېدی او په عام طور چې خلک قرآن وایي نو د قاریانو په شان د قاف اواز د هلک نه نه راوباسي، بلکې یو داسې اواز وي چې د قاف او د کاف ترمنځ وي. نو هغه وخت حضرت مسیح موعود علیه السلام هم لفظ قرآن په عمومي طور ویلو. نو هغه تن شروع شو چې ډېر ځان ته نبي وی، د قرآن لفظ خو سم ویلی نه شي نو تفسیر به یې څه وکړي. هغه چې څنګه دا فکره وویله نو هغه مجلس کې هغه وخت حضرت صاحبزاده عبداللطیف شهید صاحب هم ناست و. هغوی هغه تنوالو لپاره لاس اوچت کړو، خو حضرت مسیح موعود علیه السلام فوراً د هغوی لاس ونیو او بل طرف ته د هغوی مولوي عبدالکریم سیالکوټي صاحب ناست و، بل لاس ته هغوی ونیو. هغې نه پس حضرت مسیح موعود علیه السلام بیا هغه تن ته تبلیغ کول شروع کړو او بیا وروسته حضرت صاحبزاده صاحب ته وفرمیل چې دغه خلک عمده وسله لري، که دې نه هم کاروان اخلي نو څه به کوي؟ که تاسو دا امید لرئ چې دوی به سره د دلیل خبره کوي او د صداقت خبرې به د خولې نه راوباسي نو بیا خدای پاک به زه څه لپاره رالېږلم؟ خدای پاک چې زه رالېږلی یم نو دا ښیي چې د دغو خلکو سره صداقت نه دی پاتې، عمده بېهوده وسله دوی سره ده او تاسو دا غواړئ چې دوی دې دا هم استعماله نه کړي. یو ځای کې د زواد د تلفظ ذکر هم راغلی دی او دا هم حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه بیان فرمایلی دی. یو بل ځای کې کېدای شي چې په یوه موقع د کاف او د دواد تلفظ باره کې خبره شوې وي، ځکه چې حوالې تقریبا دواړو لپاره یو شان دی. حضرت مسلم موعود په خپله لیکلي دي د دواد په واقعې کې چې عربیان په خپله دا وایي چې دوات هېڅوک هم زموږ په شان نشي ویلی. نو بیا اعتراض هغوی څنګه کولی شي چې خبره هم دی چې بل څوک یې نشي ویلی. حضرت مسلم موعود فرمایي د ځان باره کې چې په پنجابیانو کې د ټولو نه سم دوات زما خیال دی چې هم زه وایم، خو زما تلفظ هم سم نه دی. نو ما دا وضاحت دې لپاره وکړو چې د قاف او د دوات یعنې د دواړو واقعات راغلي دي او د دوات باره کې شاید چې جماعت زیات خبر دی. نو بیا به خلک ماته لیکل شروع کړي چې دا د قاف نه د دوات واقعه وه. نو ځکه ما وضاحت وکړو چې بیا ویس ډاک زیات شي او د ډاک ټیم
له مخکې نه پریشانه وي، ځکه چې ډېر مسیح موعود علیه السلام د صبر سهل و. حضرت مسلم موعود فرمایي چې د احمدیت د دشمنانو داسې ګنده ګنده خطونه ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام په نامه لوستي دي چې په لوستو د انسان د بدن وینه جوش وي. او حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه سنبال ایښي و، د صبر نه به یې کار اخیستو. او بیا فرمایي چې دا خطونه به دومره زیات د هغوی په نامه راتلل چې زما په خیال زما په نامه هم دومره چېرته نه دي راغلي. ما له په کال کې صرف 4-5 خطونه داسې راځي، سوای د بې رنګه خطونو نه چې کم واپس کړی شي. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام له به هره هفته 2-3 داسې خطونه ضرور راتلل، او هغه به داسې کنځلو نه ډک و چې انسان به ورته حیرانېدو. فرمایي چې یو ځل هسې اتفاقاً هغو خطونو کې یو خط ما لوستل شروع کړو، نو ایله 1-2 خطه به مې لوستي وو چې ډېره سخته غوسه راغله. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې ولیدل نو هغوی فوراً راغلل او د خطونو هغه تیلی د زما د لاسه واخیست او ویې فرمایل چې دا مه لوله. د داسې قسمو خطونو ډېرې تیلی حضرت مسیح موعود علیه السلام سره جمع وې. د لرګي یو صندوق و چې پای کې هغوی د ټول خطونه به یې ښوده. ډېر ځل هغوی د خطونه سوځولي هم خو بیا به جمع شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغو تیلو باره کې دا لیکلي دي چې په خپلو کتابونو کې چې ما سره د دشمنانو د کنځلو نه د ډکو خطونو تیلې جمع شوي دي، او دغه خطونو کې بیا صرف کنځلې به نه وي بلکې د دروغو الزامونه به د واقعیاتو په طور د دروغو اتهامونه او د ناجایزو تعلقاتو ذکر به و. نو په داسې خبرو پریشانه کېدل ډېره کمکلي ده. دا خبرې خو زموږ تقوا مکملولو لپاره ظاهرېږي. په دې کې د ناراضګۍ او د جوش څه خبره ده؟ یو لوښي کې چې څه وي هماغه ترې نه رابهېږي. د دشمن په زړه کې چې ګند دی نو ځکه هم ګند ترې ظاهرېږي. خو موږ ته پکار ده چې موږ د په نیکۍ او په تقوا زیات نه زیات قایم شو او خپل اخلاق سم وساتو. که دشمن په یو مجلس کې تاسو پورې ټوکې کوي نو تاسو د هغه مجلس نه تاسو ته پکار ده چې د هغه مجلس نه پاسئ. همدا د خدای پاک حکم دی. یو ځای کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې خدای پاک د نشانونو ښودنې لپاره د نبیانو سره تعلق لرونکي هر څیز کې برکت کیږي، او د خلکو فرض وي بیا چې هغوی د دغه برکتونه ترلاسه کړي. نو د دغو برکتونو نه انکار نشي کېدی. دا یو ثابت شوی حقیقت دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عمل نه د دې تصدیق کېږي. بدر اخبار کې دا چاپ شوی موجود هم دي، او ما ته هم ښه یاد دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځل دلي ته تشریف وړی و، نو هلته هغوی د مختلفو اولیاو په قبرونو باندې د دعا لپاره هم تللي وو. د خواجه باقي بالله، د حضرت قطب صاحب، د خواجه نظام الدین اولیا، شاه ولی الله صاحب، د حضرت خواجه میردرد صاحب او د نصیر الدین چراغ په مزارونو هغوی دعا فرمایلې وه. هغه وخت چې هغوی څه فرمایلي وو نو تر څو چې ما ته یاد دي ډایرۍ کې هغه شان نه دي راغلی. هغوی دا فرمایلي وو چې د دلي د خلکو زړونه مړه شوي دي. نو ما دا غوښتل چې دغه وفات یافته ولیانو قبرونو له ورشم او دوی ته او د دې اولاد ته او په خپله د دلي خلکو لپاره دعا وکړم چې د هغوی په روح کې مې یو جوش پیدا شي او هغوی هم د دغو خلکو د هدایت لپاره دعا وکړي. په ډایرۍ کې صرف دومره چاپ دي چې حضرت صاحب وفرمایل چې ما په دغو قبرونو هغوی ته هم دعا وکړه او ځان ته او ځینو نورو امرو لپاره هم ما دعا وکړه. اوس ګوري چې حضرت مسیح موعود علیه السلام صرف هم هغوی لپاره دعا ونه کړه. دا کم خلک چې دا ګڼي چې قبر له چې لاړ شي نو صرف هم د مړي لپاره دعا پکار ده، نو دا ډېرې د دغې خبرې رد کوي، ځکه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې ما هغوی لپاره هم دعا وکړه او ځان لپاره هم چې خدای پاک دی موږ په خپلو مقصدونو کې کامیابه کړي، او نورو ډېرو امورو لپاره هم ما دعا وکړه. نو دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام ډایري ده چې په بدر کې چاپ شوې موجوده ده. همدغه شان حضرت مسیح موعود علیه السلام تذکرة الشهادتین کې تحریر فرمایي چې زما اراده دا وه چې ګورداسپور ته یوې مقدمې لپاره تلو نه مخکې دا کتاب مکمل کړم او د ځان سره یې یوسم، خو زما په ګرده سخت درد رالو او خیال مې نه و چې دا کار به وشي. هغه وخت ما خپل کوروالا یعنی حضرت ام المؤمنین ته دا ویل
چې زه دعا کوم او تاسو ورپسې امین وایئ. نو هغه وخت ما د صاحبزاده عبداللطیف صاحب شهید روح د ځان مخې ته که او دا دعا مې وکړه چې خدایه دغه تن تا لپاره قرباني کړې ده او زه د هغه عزت لپاره دا کتاب لیکل غواړم. ته په ما خپل فضل وکړه او په خپل فضل ماله صحت راکړه. نو فرمایي چې قسم مې د هغه ذات دی چې د چا په لاس کې زما ژوند دی چې لا د سهار 6 بجې نه وې شوې چې زه بالکل روغ شوم. او هغه ورځ مې تقریبا نیم کتاب ولیکلو. اوس وګورئ چې حضرت مسیح موعود علیه السلام یوې مقدمې له روانو هغوی دا غوښته چې هغې نه مخکې دا کتاب مکمل شي، خو هغوی سخت ناروغه شو. نو په دې هغوی د حضرت شهید مرحوم چې د هغوی خادمانو کې یو خادم و، د هغوی روح یې ځان ته مخې ته کړه او خدای ته دا دعا وکړه چې خدای د ده خدمت او د ده قرباني ته چې مې کتلي دي نو دا کتاب لیکل غواړم، نو ته په خپل فضل ماله صحت راکړه. او بیا خدای پاک د هغوی دا دعا قبوله هم کړه. نو هغوی د دغې واقعې سرخط دا ایښی دی چې ایک جدید کرامت مولوی عبداللطیف مرحوم کی، یعنی د مولوی عبداللطیف یو نوې کرامت د صالحانو د متقیانو د طریقې نه ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم دغه شان ډېر ځل دعا فرمایلې ده. کوم څه چې منع دی هغه دا دی چې د مړي باره کې د څوک دا خیال وکړي چې دا به ګنې موږ له سره راکړي، او دا امر صریحا ناجایزه دی او اسلام دا حرام ګرځوي. باقي پاتې دومره برخه چې داسې ځایونو کې په انسان یو رقت پیدا شي، یا دا برخه چې خدای پاک چې کوم لوزونه خپلو نبیانو سره کړي وي نو انسان دا دعا وکړي چې خدای دا اوس زموږ په وجود کې پوره کړه. دا صرف جایز نه بلکې یو روحاني حقیقت دی او د مؤمن فرض دی چې هغه د برکت داسې ځایونو نه فایده پورته کړي. مثلا موږ چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مزار ته لاړ شو نو دا دعا کولی شو چې خدایه دا هغه تن د چا سره چې ستا دا لوز و چې ته به اسلام د ده په لاس را ژوندی کړې، ستا دا لوز و چې ته به د ده نامه د دنیا هر ګوټ کې خوره کړې، نو ته دا لوزونه پوره کړه. خدای پاک د موږ هم توفیق راکړي چې موږ هم د خدای پاک د دغه لوز برخه شو د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مشن تکمیل لپاره او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مشن تکمیل لپاره خپل ذمہواری پوره کوونکي شو او د اسلام حقیقي شکل او غلبه دنیا ته وښایو او په خپله موږ ګورو. د لمونځ نه پس به یوه غایبه جنازه هم کوو چې د مولوي محمد یوسف صاحب مرحوم درویش قادیان ده. دوی په 22 جولای کال 2015 د 94 کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. دوی په خپل خاندان کې یوازې احمدي وو. دوی ته یوې اوږدې مودې پورې په مدرسه احمدیه کې د قرآن او د حدیث د تدریس موقع ترلاسه شوې وه. ډېر ساده، منکسر المزاج او د ذمهوارۍ احساس سره خدمت کوونکي، مخلص او باوفا انسان وو. دوی د لاهور د ضلعې د تحصیل چونیا یوه قصبې موکل سره تعلق لرلو، په حالیه طور په یې تعلق قصور سره وو. وړوکوالي کې تعلیم هم د خپل کلي نه ترلاسه کړی وو. د نه پس په کال 1909 کې د لاهور یوې اهل حدیث مدرسې کې دوی د حدیث ابتدایي کتابونه لوستي وو. هلته د دوی ملاقات یو احمدي سره وشو چې ورته د احمدیت باره کې معلومات ترلاسه شو. وروسته بیا د حق تحقیق لپاره ډېر ځل قادیان ته راغلل، د کتابونو مطالعه به هغوی کوله. آخر په کال 1940 کې دوی ته د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په لاس د بیعت توفیق ترلاسه شو. بیا د دین تعلیم لپاره دوی قادیان ته راغلل او په اپریل کال 1909 کې دوی د مبلغینو کلاس کې داخله وکړه. هم د تعلیم دوران د ملک د تقسیم او د قادیان نه د عزت سانحه پیښه شوه، خو دوی په هر حال کې په قادیان کې اوسېدو له ترجیح ورکړې وه او د درویشۍ ژوند یې خپل کړی و. په کال 1909 کې د حضرت مسلم موعود په دغه ارشاد چې په قادیان کې د عالمانو کمۍ پوره کولو لپاره د مبلغینو کلاس نه اعلی تعلیم لپاره د ځینو کسانو انتخاب دی کړی شي، دوی نور تعلیم لپاره منتخب کړی شو. دغه تعلیم
د 4 کالو دا چې مکمل کړو دی په مې کال 1955 کې د قادیان په مدرسه احمدیه کې د استاد په تور مقرر شو. په نومبر کال 1958 کې دوی د پنجاب یونیورسيټي نه د مولوي فاضل امتحان پاس کړ. یو اوږدې مودې پورې دوی په مدرسه احمدیه کې د استاد په تور خدمت کړی. دوی بیا د سینیئر شاهد ګریډ ورله ورکړی شو او ریټایرډ شو. خو بیا هم دوی یو اوږدې مودې پورې په مدرسه احمدیه کې خدمت کړی دی. د مونځ روژې پابند و، با عمله عالم و، خپلو شاګردانو سره بیا لکه د یو پلار مینه کوله. په مدرسه احمدیه کې تر کلونو پورې هلکانو ته دوی د حدیث علم ښودلی دی. د حدیث د کتابونو یوه ژوره مطالعه دوی لرله او حسن بیان یې داسې و چې سبق به د هلکانو په ذهن کې پوخ شو. د تاریخ احمدیت په 11 جلد کې د درویشانو چې کوم فهرست چاپ دی په هغې کې د دوی نمبر 153 دی. دوی د درویشۍ اوږده موده د مشکلاتو نه باوجود ډېر په صبر او په شکر تېره کړې ده. مرحوم موسی و په غمزپلو کې 3 لوڼه، یو زوی او یو مېرنی زوی یادګار پرېښی دی. د دوی زوی مکرم جمیل احمد ناصر صاحب ایډوکیټ د ناظم تشخیص مشیر قانوني او د موسیانو د جایدادونو ناظم تشخیص په حیثیت کې کار کوي. او د دوی مېرنی زوی مکرم بدرالدین مهتاب صاحب د فضل عمر پریس د اسسټنټ منیجر په طور کار کوي. د دوی لور عایشه بیگم صاحبه د ډاکټر نسیم محمد حافظ آبادي اهلیه ده او دا وخت د نصرت ومن کالج پرنسپل په طور خدمت کې لګیا ده. خدای پاک د مرحوم درجات بلند کړي او د دوی اولاد له دې هم د دوی په نیکو باندې د قائم پاتې کېدو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله